الله الرحمن الرحیم. د دویمې نظریې تردید. دویمه نظریه دا بیان شوې وه د الله رب العزت په فضل سره. د هغې خلاصه دا دو چې احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د پورا حجت وو، لیکن د موږ د پورا حجت نه دی. څنګه احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د پورا حجت وو، لیکن د موږ د پورا حجت نه دی. د دغه نظریې تردید انتهایی واضح دی. د دغه نظریې بطلان بدیهی دی. د دغه تردید د پورا تفصیل ضرورت به شته دی نه. ځکه د دغه خلاصه خدا روزي چې معاذ الله نبی صلی الله علیه وسلم رسالت صرف صحابه کرامو پر مخصوص وو. دغه نتیجه خدا روزي چې نبی علیہ السلام رسالت صرف صحابه کرامو پر مخصوص دی. ځکه چې دوی په خپل وی دویمه نظریه والا چې احادیث د نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته پر حجت وو، د موږ د پورا نه دی. دغه نتیجه هم دا روزي. او حال دا دی چې دا خلق ذل اهل القرآن وی او د قرآن د صریح نصوصونه انکار وکړو. دلته په قرآن کې روسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اے خلقو زد الله رسول یم الیکم جمیعا. توسو ټول د پورا، صرف د توسو د پورا نه بلکې الیکم جمیعا. جمیعا کې ټول خلق صحابه کرام تر اخري قیامت پورې. اندرنګ وما ارسلناک الا کافتا للناس، د ټول خلقو د پورا بشیر و نذیر، زیر ورکون کوي اندرنګ ډور ورکون کوي. الانبیاء کی روچی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د ټول عالم د پورا د رستو څومره خلق چې روان دي. سورہ فرقان کی روچی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. لیکون للعالمین نذیرا نزل کړی رہے مونږ فرقان په خپل بنده باندې څه پورا چې لیکون للعالمین نذیرا، د ټول عالم د پورا یره ورکوونکی را. نو دا خو صرف یو څو ذکر کړل. دا نه علاوه ډېر نور صریح نصوص دي چې د هغه نه انکار روڅي. ګوره محترمو، دا نه علاوه یو بنیادي سوال دا دی چې د قرآن کریم د فهم د پورا د نبی علیہ السلام د تعلیم حاجت وو کنه کانی و نو بیا رسول صلی الله علیه و او چې وې نو عجب معاملہ دو چې صحابه کرامو د پوره تعلیم حاجت وو او د مونږ د پوره نشته راي، د مونږ د خلکو د پوره او د مونږ د خلکو به علم مرڅ علم شي. صحابه حال در صحابه کرامو خو د نزول قرآن مشاهده په خپل کړی و. هغه اسباب د نزول هغه نه خبر وو، هغه احوال ته مخې نه وو. موږ خو دغه ټولو شیانو نه محروم یو. نو په دا کې د په جواب کې ممکن حدیث ته مغه زړه خبره وکي چې نبی علیہ السلام اطاعت او صحابه کرامو باندې بحیثیت څه شی و، بحیثیت حاکم و نه بحیثیت رسول، دغه اطاعت په دوی باندې واجب وو. خو دغه خبره تردید په مخ کې شوی راي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت رسولنا الوا د حاکم حکم منل د غیر ذل حکم روغلره و اولی الامر منکم. و دنا الوا د نبی علیہ السلام اطاعت بار روغلره اطیعوا الله واطیعوا الرسول. ډیر انتهاو چې غاز ذکر کوم بیا غوړې نظریه خبره لوړ شي. نو مطلب دا چې د دوامي نظریه تردید دا انتهایی واضح دی چې نبی علیہ السلام رسالت صحابه کرامو پر مخصوص نه بلکې د ټول عالم دی پورا وو. ایتونه مو پیش کړل، ورنه که داسې نه مانی نو دا ذل اهل القرآن وی دو خو الټا په خپله د قرآن نه انکار شروع کړی رای. دا دویمه نظریه وه او د